كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. سورة بقرة شروع مخیت کی اللہ رب العزت منافق عمل انجام ذکر کړي او یو هغه سړی چې هغه د الله تعالی د رضا نه خلاف عمل کوي، مطلب چې الله تعالی رضا نه پېژنه نه کوي، خلکو ته د خپل ځان خیر لپاره عمل کوي، نو دې سړی بیا عمل اخري انجام به څه وي؟ نو مخکې ذکر شو چې دا به قیامت ته چې میلاو شي خپلو عملونو انجام یې ته دا ورکړی شي چې بل پر عملونه به ختم وي لکه وروستو زولې وي. او د نن آیت کې الله رب العزت ترغیب ورکوي هغه مال طرف ته، چاهې هغه مال د صدقه وي، زکات وي، خیرات وي یا عشر وي، کوم قسم دا هم وي، او هر هغه شی د الله تعالی په لار کې ورکول چې هغه شی برابر وي، ښایسته شي ورکول پکار دي. لکه مثال غنم ورکوې نو ښه برابر غنم کوم ښایسته وي تا ته خوښ وي هغه ورکول پکار وي. همدارنګه که جوار ورکوې نو هغه برابر ورکول پکار وي. همدارنګه بل څه شی ورکوې خو هغه مال ورکول چې هغه بلکل برابر وي. نو الله رب العزت فرمایي وي تاسو د الله تعالی په دین باندې چې کله خرچه کوو نو بیا هغه مال د الله تعالی په دین باندې خرچه کوو چې هغه مال تاسو ته خوښ وي. ولې یو خو دا مخکې به راشي روان صورت کې چې لن تنالوا البر حتی مما تحبون، تاسو کامل نیکي یا کاملې درجې د نیکي هلې نه شو رسېدلی چې کله تاسو هغه مال خرچه کړو چې هغه تاسو ته محبوب وي، زیات خوښ وي، هغه تاسو خرچه کړو، هغه د الله تعالی په لاره کې ورکړو. او داسې کې الله تعالی فرمایي چې تاسو هغه مال ورکوه د الله تعالی په لاره کې د الله تعالی په نامې باندې چې هغه مال تا ته خوښ وي. دا چې د ردي او بېکاره مال مه ورکوه. لکه مثال خبره غنم دي چې کله عشر ورکوي نو هغه مال ورکوي، غنم هغه ورکوي چې هغه بلکل بارانونو او اوبه ولې ګنده شوي وي او چې خپله ته ځان ته پرېږدوي خپله خوړل ته زړه نه غواړي، نو دغه شان مال د الله تعالی لاره کې د الله تعالی دین کې دغه مه خرڅ کوه، دغه نه خرڅ کول پکار دي. نو الله تعالی هم دې آیت کې همدغه وضاحت صفات ورباندې کوي، وي هغه ردي او بېکاره مال ته زړه نه غواړي هغه د الله تعالی په لاره کې مه ورکوه، د الله تعالی په نامې باندې مه ورکوه، بلکې هغه ورکړه چې هغه تا ته زیات خوښ وي، محبوب وي، ښایسته وي او برابر وي، هغه ورکړه. مثال که غنم وي، که مثال د بارانونو ځمکه وي لکه موږ ته پښتو کې لار وي نو بیا د هغه لسمه حصه دی، او که بیا د پڼو له ځمکه وي لکه اوس دا شوي موږ د کلیو کې نو دې بیا شلمه حصه ورکول پکار یا دا په لاره کې. او دویم آیت کې الله رب العزت فرمایي وی دغه شیطان کسه خلک بېکاره مال ورکوي یا څوک سره ورکوي نه زکات صدقات وغیره، دې دپاره شیطان دوی سره دا د واده د فقر او د غریبي والا کوي او همدارنګې د بېحیایي والا دوی سره کوي. نو الله رب العزت دا غواړي چې یاره ما خلک د ما بندګان چې دا په دین باندې خرچه وکړي نو دوی ته زه یو داسې مغفرت وکړم او قیامت ورځ دوی ته به زه جنت الفردوس کې اعلی مقام ورته ورکړم او همدارنګې خوشحالي به ورته ورکړم. او شیطان د غریبي والا کومې وعدې کوي دې مقابلې کې الله رب العزت چې کله تاسو زکات ورکړئ زکات سره د مال صفایي کېږي او همدارنګې صدقات ورکړه نو زکات مال چې زیاتېږي ورسره، زکات ورکړئ مال صفایي وشوه، مال کې خود بخود زیادت راسي، الله تعالی پکې برکت اچوي او شیطان دې مقابلې کې د غریبۍ والا وعدې کوي نو دې نه تاسو ځان وساتئ. یا ایها الذین انفقوا من طیبات ما کسبتم، ای هغو خلکو چې تاسو ایمان راوړی دی مؤمنین خلک یو. ګوره دې چې خبره د خرچې والا شروع دی نو کافرو نه مطالبه نه کوي او خلکو نه مطالبه نه کوي. قرآن کریم کې بیا ځینو ځایونو کې دا ذکر کوي چې کله یوه مسله ذکر کوي نو هغه بیا مسله خطاب ټولو خلکو ته کوي چې یا ایها الناس، دې کې لفظ د ناس نه راوړي ټول خلک نه ذکر کوي بلکې دا خبره کوي چې یا ایها الذین آمنو، ای او خلکو چې تاسو ایمان راوړی دی مؤمنین خلک یو ځان ته ایماندار نه یو نو انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، تاسو خرچه کړو د پاک هغه مال نه چې کوم تاسو ګټلې په خپل لاسونو سره، ومما اخرجنا لکم من الارض، هغه چې موږ دپاره راوستلې دي د ځمکې نه، د ځمکې توره غله هم دا ټوله په دې کې شامله دی، جوار غنم اوږه او همدارنګې نور کوم سبزي وغیره راوځي
ټول په دې کې داخل دي. ولا تیمموا الخبیث منه او ما کس کو تاسو د هغه مال چې هغه بیکاره وي ګنده مال یې خراب وي د هغه اراده مه کوو. خرڅ کول خو په ځای پیدا چې تاسو کش اراده مه کوو چې زه د الله تعالی په لارې کې یا د الله تعالی په نامې باندې ورکوم دا بیکاره مال مه ورکوه. منه تنفقون چې تاسو یې خرچه کوو د الله تعالی په لارې کې یا د الله تعالی په نامې باندې. ولستم بآخذي او حال دا چې تاسو په خپله باندې دا مال نه هغوو تاسو نه غواړئ چې دا مو استعمال کوم الا ان تغمضوا فيه مګر دا چې تاسو په دې کې سترګې پټې کړو. نو دا خبره یاد وساتو واعلموا ان الله غني حمید. الله تعالی بې پروا ذات ایستلی شوی دی مطلب چا ته ضرورت نشته که څوک خرچه کوي یا نه کوي الله تعالی په نامې باندې عمل کوي یا نه کوي خو الله تعالی چا ته ضرورت او حاجت نشته دی. که محتاج دی همدا بندگان الله تعالی ته محتاج دی. الشیطان یعدکم الفقر دا شیطان ودی کی تاسو د غریبی او د فقر والا ويأمركم بالفحشاء همدارنګه حکم کوي تاسو د بهایي کارونه ناروا کارونه هغه کارونه حکم کوي تاسو چې الله تعالی دین خلافي. والله يعدكم الله تعالی وعده کوي تاسو سره د مغفرت را منه د خپل طرف نه او فضل همدارنګه د بخښنې والا. والله واسع علیم. الله تعالی